الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا ومات كذلك صائما مجاهدا. نن د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د یو بل عزتمن ملګری سيدنا وإمامنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إجمالي غند سیرت خپل نوم د صاحب چې زید بن سهل دی. د دې وجنه علما او سلف د مبارک فرمایي چې عاش ابو طلحه خپل ژوند تیر کې صائما مجاهدا په داسې حالات کې چې ټول عمر روزدارو او مرشو په داسې حالات کې چې ټول عمر روزدارو او دغه سره مجاهد په سبیل الله. زید بن سهل ابو طلحه النجاری د شکل دا خبره معلومه کړه چې رمیثه بنت ملحان د دې خاون وفات شو، کونډه شو چې اسم کونه د دې زنانه چې د ام سلیم. دله په دې ځل کې دا خبره وګرځیدله چې رمال زنانه کول په کار دی، په کار دا چې اندقه زنانه وکم خو شکل عیدت تیر شي 4 میاشتې او لسرسي خزر رمال کول په کار او دا خزر د دې لپاره د خاون ضرورت دی. د تجربه خبره ده نه بلکې دومره مسله وا چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها هغه په خپل اوچته سیده پاک دامنه او د اوچت عقل ولا زنانه وا څومره صفاتونه چې بل زنانه کې د کمال دی هغه ټول په رب العالمین راجمع کړی وو. ابو طلحه چې دې خبره نه خبرېږي نو قصد وکړي چې وښ به دې جرګه کو مخ کې دې چې بل سړی دی لریش ځکه ډېر انسانان د دې زنانو اراده به لري چې کونډي هغه خامخې او خاون کوي نو په کار دا چې زور مخې راشم. ابو طلحه ځان سره د چې ګمانم کو دا قدم لرله چې ام سلیم په ما باندې اچرتم بل سړی غوړه نه کی ما په نکاح کوي. وجه دا چې زده شو سړی ما چې د نارینه څومره صفاتونه دي هغه ټول الحمدلله په ما کې کمال رسیدلی او زه چې کوم وخت په لار باندې روانم داخل اسما په طرف باندې خپل نظرونه را بندي وي هغه دغه سړی دی چې اوچت مرتبه والا دی او دغه سړی دی چې پراخه مالداري والا دی. وی په دې وخت کې دا د عربو خاص کر د بنی نجار په خاندان کې اوچت شاسواری په عربو کې د خپل او کمالو او دغه سره د یثرب د مدینه منورې په هغه غشوشتونګي کې په خپل او قهرمان شمار په د باندې کې دی شو. ابو طلحه روان شو د ام سلیم په طرف باندې ځان سره دا خبره ذکر کړه وی اسنه چې ام سلیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې آباد شوی نه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې وزوان دایره لګره د مصعب ابن عمر باغی کې ایمان راوړل نو کافر ما هغه مؤمنه مشکله ده چې د اسما دي نکاح غاړه کیږي دا نه کوي. خو به دا خبره ځان سره ذکر کړه چې خیر ار حالات ولې نه دا بخمه ما په نکاح باندې کوي او ضروري به ما اخلي او زبر باندې جرګه کوم زبر باندې خدمت کوم. به دې چې ویل چې د پخوانه کم خوند او اغم د پلارو نکاح په دین باندې کلا کو او د قشانه محمد رسول الله د دین نو د غره دعوت نه په اړه باندې او د سره په نکاح کې پاتې ونه زما سره په پاتې شي. ام سلیم خو ورغه او طلب د اجازه وکړه دغه خواله جمال اجازه راغه ورته اجازه را په دې وخت کې د ام سلیم د خپل بچي انس ابن مالک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکرن خادم دی اغم ناستو نو د خپل ځان د زنانه له پیش کې چې زما اراده ده یو کونډه ز په نکاح کم او خبر شوی ما چې ستا خاون او پات شوی د عیدت دین تیر شوی د څه مسله ده زما سره نکاح کوي غنې کوي. ام سلیم ډېر د عزت نه ډکه کزوا و جواب یې سړی له ونه کې د شي ورته ویل چې ابا طلحه ته ډېر اوچت سړی استاغونه سړی رات کېږي نه خو لیکن دومره خبره ده چې زما نکاح سره ځکه نشي کېدای چې یو مؤمنه مسلمانه زنانه موته یو کافره. ابو طلحه په دې وخت کې دا خبره ذکر کړه چې اصل خو دې زنانه مال د علت او بهانه پیش کړه خو کې دې شی بل سړی چې غزمانه په مال کې او د قشان په عزت کې نورو ملګرو کې فوج کې زیات کسان لري اغیلا دې زنانه اراده هغه په نگاه کې تاکیدنه ورته دا خبره وکړه چې یا ام سلیم ذات الله رب العالمین په دینوم باندې قسم در کوم دا کوم شی چې تیز مره د نکاح نه بند کړي چې شه دې څه عذر دی. ایا دا مسله چې په دې وخت کې زما سره پیسې نشته کته چې دا پیسې غواړي نو هغه به تعالی در کوم هغه ورته وی والله بالله بل اج جواب نه شي واده دینه زه یو مسلمان یم او د قشنته غیر مسلم زما ته د نکاح بندوبست نشي کېدی. وې دی وخت کې دوی ویل چې زما سره زر او سپینزر دي دا پیسې زما سره شته هغه دا زمانم چې دا سره شته خو په کدا ده
هغه وخت کې مخکې مسله ما ذکر کړې و د ایمان او پتا کې د کفر مسله او دین د اسلام د اجازه موږ لرا کینا دغه ورته شي ویلي وکته چرته دا غوي ورګي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی او د الله توحید منی بالکل زستا سره اراده د وعده لرم نه په دې وخت کې چرته سره درنه غواړم نه درنه سپین غواړم نه دې شي نو ضرورت زلرم زما ته ما بین کې مہر ده دلیل په دې باندې چې دا نکاح د خځو د خاون خو کړه چې په څو باندې سره دې دوړو جوړواله راغی احناف چې دا خبره ذکر کوي چې ل شرعي روپۍ هغه دای کمزوري ابو طلحه شکر د ام سلیم دا خبره واوریده نو په دې وخت کې د ذهن لاړو عقبت نشه د ځان لنیول او د دې مزیدار لرګینا او هغه ځان لپاره خاص کړي او لکه څنګه چې د نور قومندانانو د قوم د مشرانو خلکو ځان خپل بوتان انتخاب کړي و ام سلیم اراده وکړه د دې خبره باندې کې چې دغه موقع دا فرصت ستانه خراب نشي ورته وی ویلې چې تبه غبوت ختم کې دې سړي همیشه دغه دفاع کوله چې کله وحاشه دا شرط کې دې چې غبوت ختم کم هغه زما معبود دی ام سلیم ډېر قناعت ورکړي به طلحه یو خبري سره کو داستا معبود چې ته بندگی کې سوا د الله نه ایدا د اسمه کې نه پیدا لري کې پیدا نه دی هغه ورته ویلې ابو طلحه ولینا به ورته ویلې ایت په دې خبره باندې نه پويږي هغه شی چې د اسمه کې نه راوته لري هغه په دې وخت کې ته معبود ګرځي او هغه چې داغه نه کومه ټوکړي اضافه شي هغه به په ور باندې تور غرزه او پاغه باندې خپل روړې و غیره دا پخای نو دا سره کم ترابه دی دا څنګه معبود دی چې تعالی لبیک ویلې دي لیکن بیا هم درته دا خبره ذکر کوم کته چیرته ایمان راوړي او دغه بوتان متام پر دې او خالص توحید او د رسالت عقیده ساتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زر عظیم په دې خبره باندې چې تاسو ما خاوند او هیڅ هم درنه غواړم سوا د اسلام نه وی په دې وخت کې د ابو طلحه ورته دا خبره وکړه چې ومن لی بالاسلام اسلام مال سوکو خي دا غوړ ډیره خبره وکړه د اسلام استاد موږ لپاره کار دی وې دی وخت کې د ام سلیم ورته زه طالبې مکنه غوي څنګه به مالو وای وې دا کلمه وای چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله غوي ورکوم به خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نو غوي ورکوم به خبره چې محمد الله رسول الله عليه الصلاه والسلام به بلار شکور له کوم بل چې ځان جوړ کړی د انتخاب کړي هغه به اسمات رحمت کې وبي غورځي نو کوم وخت چې ابو طلحه د ام سلیم دا خبره واوریدا نو په دې وخت کې دغه خوشحالي دی په دې مبارک مخبار را خوره شولا او وی ویل اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله غوي ورکوم به خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او غوي ورکوم به خبره باندې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رب العالمین استاذ رسول دی دی وخت کې ابو طلحه ایسته او ام سلیم په نکاح باندې کړه مسلمانانو چې کړه دا خبره واوریدا نو خپل مابین کې وي دومره عزتمن مہر چې هغه د ام سلیم د بل اچا نشته وجه ده چې د خپل ځان د تسلیمولو په باره کې د خپل خاوند نصیب د اسلام مطالبه کړی دا څومره کمال وکي دی وخت کې ابو طلحه د اسلام د جنډې لاندې داخل شو څومره طاقت شو هغه ټول د اسلام په خدمت کې وسلګي ځکه توبې په شرایطو کې موږ دا ویلې و په خله باندې مسړې استغفار غواړي په ځړ کې وکیمانه د ګناه په ضرر به پوي ګناه به الله لپاره پریدي د الله حق بل لور کوي توبه به ډیر زر وباسي نیکان ملګری به انتخابي د مخلوق حق او مخلوق لور کوي د غرغرینه به مخ کوي او به ځان په اسلام کې استعمالي اوس وی اسلام له وګ ورکو نو اوی هغه کسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راځي او بیعت سره کې په عقبه کې یو پکې ابو طلحه او د غیر سره ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې د عزتمن خزوا خپل مہر چې اسلام ګرځول لري کله چې ابو طلحه په دین د اسلام کې را داخل شو نو دا په دولسو هغه مشرانو کې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته امر وکړ چې لاړ شي په مدینه منوره کې څومره باشندگان د مسلمانان دي دغه نه مندګي تاسو وګي دغه نه ورسره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې دا شریکو او کار امتحانونو کې واقع شو او خپل میړانه ښکارا کړه لوی میړانه ابو طلحه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د احد په ورځ باندې هغه په دې طریقې جناب ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر انتیجه تمینه و د شمینه چې بالکل دامینه د دې زړه وردن نشوي و بالکل دامینه د دې نبی کریم علیه السلام د په دې رګونو کې روانه و نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچنا سن ابو طلحه د خپل نظر په کې بند کړو داغه بچ کله خبره کې دی ابو طلحه ورته خپل غوګونه برابر کړی و او چې کوم وخت کې به تور مثال موقع پیدا کړ مخامخ ورته کې نسو او دا خبره به ورته وکړه چې یا رسول الله زما د اذان ستانه قربان یا رسول الله زما د مخ ستاره مخنه قربان هغه ورته ویل چې رب العالمین دې جزاء درکې بدلا په دې وخت کې د احد معرکه شروع شو
کله چې دا आवाज د ابلیس د خوانه ولګیدو چې الا ان محمدن قد قتل مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا شو نو په دې وخت کې مشرکین د هر طرف نه محمد رسول الله باندې راتاو شو عبد الله ابن قمیئه ابو عامر الفاسق الراهب هغه د دشمن قیادت کو په جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې اولنې گزارو کې ورته ویل چې خصها انا ابن قمیئه یا محمد ازما گزار والا ویزه ابن قمیئه روایت کې راځي اول گزار سره نبی کریم علیه السلام ناڅاپي چې ولګېدو را پرېم وته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا عبد الله مخکې د احد په سیرت کې موږ دا ویلو الله عز وجل دې تا ټوټه کې د غر سر له وختو یو کرور چې له بشه ورغه چې په خري اول لندې روغ زو مکه او چې ټوټه شو نو په احد کې د نبی کریم علیه السلام د غاکونه سلور مات تندې مبارکي زخمی شنډه مبارکي د وینو نډکه او په مخ باندې وینه را روانه ده هغه انسانان چې هغه دروغجن واغوي په دې وخت کې आवाज غټ کې لکه ابلیس او دغه ملګری محمد شهید شو علیه الصلاۃ والسلام مسلمانان مخکې د شو حالات سره مخامخ شو لکه د دوه وجدرن در پلونو په دې منځ کې چې راګيري خو چې دا आवाज کله واورد نورم ورخطا او دې وخت کې دوی د خپل شاګانې د اسلام دشمنان لور واړولې درې وجنا چې اویل د مدینه په طرف باندې ورسو ځان ورته به مصالح کو او چې اویل تر اخري سره پورې بجنګيګو او چې اویل چې د غرون لخیجو خدای کین د خلکو مقابله کوو هر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه رب العالمین لکه جسمه د ما بین نه وچت کی د شی بنی چې شیګان دا وای چې د رسول الله ملګری تخدیدلی دی جنا سر د سوره ال عمران په درس کې موږ تاسو ویلي ولقد عفا عنكم الله عز وجل فرمایي چې ما ټول معاف کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې ډګر کې هیڅ پاتې نه و سوا د یو کسانو چې دی په دې راس کې په اول کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ابو طلحه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخې له ودرېدو تا به د ګمان کوله کې مضبوط غر نبی کریم علیه الصلاه والسلام اشاره کې او اغلی ویل زستا ډالم یا رسول الله به په دې وخت کې ابو طلحه د خپل غشي را واخسته او ګونډه ما تکړه د خپل لندې ور سره وا د څومره غشي چې په دې ټاپ کې د ګردنې کې د سره او غیره ودړول یو غشي به د خپل لندې کې خودود او کوم ځای به چې نبی کریم علیه السلام ورته وخود یا به د خپل گزار کو اما قضیه وشتو خطا کېدونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله مشرکین وشتل یو غشي یکي بعد دیګره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو طلحه نو ورسته ولاړو تر څو پر دا خبره معلومه کی چې ابو طلحه گزار کې دا غشي په کوم ځای کې لګيږي ابو طلحه محمد رسول الله له بار دا خبره کوله یا رسول الله کتشات بابي انت و امي مور او پلار مستان قربان سر مو چته او اشنه شي دشمن مرمۍ راشه تور باندې شهید شي ولګي زما سینه ستاره سینې مخ کړه زما د قشن دا بدن سره بدن نمخ کی او زستانه قربان يم دی وخت کې دا د مسلمانانو په دې ګروپونو کې یو قوي سړیو یو بل سړی د نبی کریم علیه السلام په خوا کې روان دی دغه سره چونکی دا ټاپ گردنه یا پړتله شي ارڅ ورته ویلې شي دې غشنو ډکوا جناب نبی کریم علیه السلام چې کله ولودنو आवाज په وکي ورته ویلې یا فلان دی خراشه دا څومره غشي چې تاسو سره بدیږي کې دی هغه ټول د ابو طلحه په مخ کې ودړوا او زما چې تېک تکي او دا ډکا گردنه د ځان سره وړي ابو طلحه له هغه واړول ابو طلحه چې کوم وخت دا حالات واورید و امیشو چې په دې وخت کې دا وینه په جوش راغله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله تر دې پورې چې درې لیندې په دې میدان کې ماته کړې او د رب العالمین په دشمنانو کې ډېر انتهایی قتل عام وکړو معرکه خلاص شو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وساتلو دا به واځي مطلب نه چې ابو طلحه صرف په دې ډګر کې د شو د مال په ډګر کې ډېر انتهایی اوچت ابو طلحه رضی الله عنه لکه څنګه چې نفس رب العالمین دربار لوړاندې کوي د قشن مال وړاندې کړي لري دې وجنه در لپاره یو باغو پاغي کې کجوري وي پاغي کې انګوران چې په مدینه منوره کې دومره عظیم باغ په اعتبار دونه او دومره مزیدار باغ په اعتبار د میوه او دومره خوږ باغ په اعتبار د ابو سره هیڅ چرتم نو داو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلي چې یا رسول الله یو ورځ ما مونږ کو اې دی ونه لاندې د شت فراغ تکشین سوري وې په دې وخت کې زما توجه یو مرغه واړه ولا د شي مرغه چې هغه غاړه وهنګو د شي مرغه چې تکشین رنگو د شي مرغه چې تک سره مخو کېوا د شي مرغه چې تک سره خپې ویل کپنه کریزو ټوپونه وال دې باغ په څنګه کې کله یو طرف او بل طرف مستی کار کوون کړي आवाज استون کړي تعویذون کړه تعویذون کړي ابو طلحه د خپل نظر چې بده کې ورواچو اذان سره بند کې او خپل سوچ الته ورغه بیرته خپل ځان له متوجه لیکن دله دا معلومات نو شوي چې ما څومره مونږ کړي دوه رکعات درې یا څو د منځنه فارغ شو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو راغه او اغله شکایت وکړي چې رسول الله زما دا باغو او په دې وخت کې ډیر ګڼ باغو او دا مرغان پکې ګرځي دراګرځي دا زه په منځ باندې ولاړم خو چونکی داغه اوازونو او د شین رنگات د سری مخو کې او د سری خو زه رب العالمین د منځنه لک زره غفلت کې واچو
به ویل یا رسول الله ته گواشه ما دا باغ خالص رب العالمین د لپاره صدقه کو په دې کار لکه څنګه چې په سلف کې بل عالم تیریږي یو پر دې بنگله ګوري او ځان لوي چې دا به څورز کې جوړ شي او څومره مال نو وی ویل چې ګوره د پردي باغونو او د پردي بنگلو حساب کوي د ځان سره د حسابونه کې چې سبب ته رب العالمین مخې له ودرېږي نو کیږي بس تعالی نفس سزا درکوم غدا یو کال مسلسل روزه ور باندې ونیوله ابو طلحه خپل باغ را واخستو او د رب العالمین د پاره صدقه کی حق ځکه ولګو چې کم ځکه زمونږ الله رسول خوشالي کی ابو طلحه چې د ټول ژوند تیرول په داسې حال چې روزدار ابو طلحه په ټول ژوند تیرول په داسې حال چې مجاهد مړم چې شو روزدارو او مړم چې شو په سنگر کې پیدا پدې کې صدا د جهاد پر کول کې لوی پیدا دا و علماء دا خبره ذکر کړي چې ډېری انتهایی زیاته یو دروژي پیدا او بل د قشان د جهاد دروژي تقریبا یو لس پیدا ځان سره یاد ساتل پکار دی اول د نفس محبوب شیونه هغه بندول دویم پدې کې د انسان قوي شهوانی برابرېږي دریم لوګه او تند د نفس هغه تیزی کمای څلورم د فقیرانو حال سړي معلومیږي پنځم د شیطان اغلار بنديږي سوال چې ارکل د شیطان د لاره بند شو بیم په دې روزه کې د انسان نه جنگونه کیږي وجه صدا یو د نفس اماره دی دویم واړه شیطانان خوشي دي دریم د نفس سره عادت شوی دی شپږم په دې کې د نورو اندامونو قوتم به قیدیږي بنديږي وجه دا چې کله انسان په مړه خېټه باندې خوراکونه کوي هغه چې ار بدن د خپل اندازې نه لږ کمزوري کیږي عرب یو شعر وایي چې کله د انسان ځواني وي او کله د انسان د قشان فراغتي او مالداري د خپل ورانی کی هم لوی پیدا پکې ده هر اندام د خپل سرکشینه به کې وځي او اتم د رب العالمین او د دې بنده په مابین کې راز دی محمد رسول الله فرمایي چې الله عز وجل فرمایلی چې کله سړی روزه زما لپاره نشي انا اجزي به زیدي بدل ورکوم نهم د عبادت بدني دي لسم بدی کې د معدي اصلاح راځي یو لسم ریاضت د نفس مخکې مونږ د ابن قیم سے په حواله ویلو دریم جل لسم نمبر سفر زاد المعاد دیر لس اقسام د جهاد اول څلور قسمه د نفس سره په علم دویم په عمل دریم په دعوت او څلورم د قشام په صبر دوه قسمه جهاد د ابلیس سره خواهش پرستی پر خودل او یقین باندې خبره جوړوله څلور قسمه جهاد د کفارو سره په مال باندې دویم د قشام په نفس باندې دریم په لاس باندې څلورم په جبا او درې قسمه جهاد د منافقانو سره چې یو په جبا باندې بل په لاس او بل په زړه کې د مخالفت مجاهد مودا هر کله چې دا مجاهدونه د پیدا پکې سره دروا قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي وی ګوري تقریبا د سلو نزيتي پیدا د جهاد په سبیل الله دي یو څو ځان سره یاد ساتي اول لوی پیدا د جهاد دار چې انسان لور باندې هدایت نصیب کیږي دویمه پیدا زیادت د ایمان په راځي دریمه لوی پیدا د رب العالمین فضل له او څلورم لوی پیدا پدې کې ازاله د فساد راځي پنځم حفاظت د اسلام د مرکزونو شپږم په دې وخت کې منافقان په معلومیږي وم د مسلمانانو ګناهونه ور باندې ختميږي اتم دا سبب د شهادت ته نه هم په دې باندې صبر او ثبات سره نصیب کیږي لسم په دې باندې د انسان درجه اوچتيږي یو لسم په دې باندې انسان لا عزت نصیب کیږي مغفرت دولسم دا سبب دی لپاره د جنت در لسم رب العالمین دی خلق لزیره ور کوي څوار لسم دی خلق د رب العالمین رحمت متوجي کیږي پنځلسم دا رب العالمین د خوانه درزا اعلان دی شپږلسم دی خلق له ډیر جنتونه یو جنت او ډیر ولسم الله تعالی نعمتونه ور کوي چې کوم مقیم دی اتلسم همیشه په داخله په جنت کې اوسېږي نو نسم د خلق له اجر عظیم دی شلم کوم انسانان چې جهاد نه کوي کوم چې دا دواړه برابر نه دي یوشتم په دې باندې رب العالمین محبت سره متوجي کیږي دویشتمه وکم سره چې مجاهد دی هغه رب العالمین سره پر وزن وفا وکړه درشتم په دې باندې لوی کامیابی سره نصیب کیږي څلورشتم د ایمان د سره نزيت شعبې له دور باندې عمل وکړو پنځشتم د علامه د ایمان ده شپږشتم چې کوم سره څنګه لږی یا به شهید شو یا به غازی ویشتم په دې باندې اصلاح د زړه راځي اتهشتم په دې باندې د رب العالمین نصرت انسان له متوجي کیږي چې کله قران وګوري جهاد وکي نهشتم په دې باندې سره ثبات په دې دین باندې راځي درشم په دې باندې حفاظت د ایمان کیږي یو درشم په دې باندې رب العالمین نصرت او دین د اسلام کې ډېر ډېر خلک داخليږي دو درشم دا سبب د رب العالمین د خوانه د مغفرت ته د درشم دا سره صادق په خپل ایمان کې چې د جهاد په سبیل الله لپاره املا وتړله څلور درشم چې کله دا انسان ته کېږي الله اجر ورکړي پنځه درشم چې کوم وخت کې دا لوګي کېږي الله تعالی ورته اجر ورکړي شپږ درشم چې کوم وخت قران کریم کې رب العالمین فرمایي په کوم ځای باندې دا قدم دي زور ته اجر ورکوم و درشم به داخله د رب العالمین نه داغه د دشمنانو نه هیڅ اصولین مگر د رب العالمین عمل صالح لکی اته درشم په دې باندې رب العالمین دا فتنی ختمي
او د قشان دی انسان لا دا اجر د نفقي ورکې دي چې مجاهدون لا اسباب برابر کې په دې باندې لوی اجر. نه درشم په دې باندې امتثال د رب العالمین د امر دی. سلوختم په دې باندې ولا او بلا برابرېږي. یا سلوختم په دې باندې انسان د حق صفت نه بچ کیږي چې کوم زنانه په کورونه کې ناس دي لکه الله عز وجل هغه د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده. دو سلوختم دا سبب د دې خبره دی چې د پرېزله باندې مهر نه لګيږي. درې سلوختم چې کوم سړی جهاد پر رب العالمین بدل قسمه قسم عقوبات ور کوي. څلور سلوختم د امت مسلمه د زوال نه د بچ کېدو لوی سبب دی. کله چې انسان جهاد په سبیل الله پرې دی قران کریم کې الله عز وجل فرمایي سوره عنکبوت وغيرها چې د انسانانو به زوال نصیب کیږي. پنځه سلوختم په دې باندې پیدا ده فوج نصیب کیږي کامیابی. شپږ سلوختم دا سبب د پاره دی چې کفارو په دژونو کې غروب غورځيږي لکه څنګه چې سوره انعام کې الله عز وجل د اغډیرو اسباب او ډېر علتونو د مسلمانانو د خوشحالي لپاره ویل دی یو پکې ده چې د دشمن په ځړ کې رب العالمین روب ورغورځي. وسلوختم په دې باندې حیات دنیوي او اخروی الله تعالی کوي. اته سلوختم په دې باندې رزق رب العالمین انسان له برابرې د رزق د غټول د لپاره ډېر اسباب یو پکې جهاد په سبیل الله. د محمد رسول الله ملګری فرمایي وی چې کله موږ مجاهدین نو یو حال خو چې کله مجاهدین شاء الله عز وجل زموږ په دې رزق کې پر اخیره واسطه او چتواله. نه سلوختم دا سبب د لپاره دی چې اسلام دشمنان بستانه یریږي. پنځوسم الله عز وجل ویری دي چې دغه یقیني مؤمنان دي. ما چورته کوم خبر او کړه غیر راو دانګل. یو پنځوسم سوره محمد کې الله عز وجل فرمایي د دې انسانانو عمل نه بربادوم. دو پنځوسم د دې انسانانو کار جوړوم. درې پنځوسم چې کوم انسانان هغه جهاد په سبیل الله پرې د الله عز وجل فرمایي فساد براشي. څلور پنځوسم دا سبب د پاره د قطر رحمت سره رحمت قطه کېدو دي ځکه یو سړی به یو خلاړ شي او نور خاندان په بل ځای کې پاتې. پنځه پنځوسم رب العالمین په دې باندې کفار ختمي. شپږ پنځوسم په دې کې 100 درجه الله مجاهد لور کوي. رسول الله فرمایي شهید لا د وی درجه د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه د زمکه او اسمان دا چې په خلوت چي دي. و پنځوسم لوی پیدا حدیث د مشکات کې راغلي محمد رسول الله فرمایي چې کوم سړی مجاهد د ودار شي د کټول شپه چې رب العالمین له قیام الليل کې او د شیدل کټول ورش رب العالمین له پروژه کې اته پنځوسم رب العالمین ورته ټول خیر ویلې دي. رسول الله ورته ټول خیر ویلې دي. نه پنځوسم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دې تمنا کړې ده شهید وې ژوندې وې شهید وې ژوندې وې شهید وې ژوندې وې او به ویلې شهید. شپیتم لوی پیدا بګی دا محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو د پاره یو سات یو رضا پیرا کول هغه د دنیا مافیهانه غوړه ده. یو شپیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل پیدا ذکر کړی دی یو سار او مقام پیرا کول دنیا مافیهانه هغه غوړه ده. دو شپیتم محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سات پیرا یا یو ورځ پیرا د مسلمانانو د پاره کول هغه دی وی مش قیام الليل نه او دی وی مش روزي نول نه بهتره ده. درش پیتم بده کې امن د فتنو نه چې سړی وګړي د فتنو نه بچم د غیر پر ډیر اسباب یو سبب رب العالمین قران کریم کې ذکر کړی جهاد په سبیل الله. څلور پیتم محمد رسول الله فرمایي کافر او کوم انسان چې د قاتل د الله دواړه پور کې راځم کینا. پنځه پیتم د انسانانو د ژوند لپاره ښه ژوند ښه سبب داري کارخانه بمي دکان بمي بل شی بمي خو لیکن دا په ډیر اوچته. شپږ شپیتم اې مجاهدینو د خزو عزت په نور خلکو باندې د لازم دی لکه سړي باندې د خپل مور عزت لازم دی. او شپیتم شکل وسړي د مجاهد د بچي د مجاهد د خزي دغه د خور سره بیزتی وکي الله رب العزت به دا سړي رسول الله فرمایي راولي ادنه ک اعمال بالله مجاهد د پیش کې څومره پکې اخلي سمو خیل شي کوم عمل بدل پریدي کله وحش یو عمل مرتن پریدي. اتش پیتم وکله چې انسان نفقه بده کې ورکی هغه تر وسو پور رب العالمین ورته بدلین. نه شپیتم کوم انسان هغه چې جهاد په سبیل الله وکي الله عز وجل تر قیامت پورې دا څومره مؤمنان چې اعمال کې دور ته پروګرام برابر کې پاګې ټول کې د اجر او یې په دې باندې کرامت الله عز وجل دې انسان لور کوي. کله ورته وی چې اوی حوري او کله ورته وی چې وهره به انسان لور کوم. یو ویم حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دوی د روحونه د شنو مرغانو په دې زوري کې به یو ګرځي با دوا ویم محمد رسول الله ورته افضل عمل ویل دي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله عمل لا افضل وي هغه یقیني افضلی. درې ویم هر شی په دې باندې ختميږي سوا د قرض نه. لیکن ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ویل دي چې کله وسړي قرض په دینه تاخستي جزې به ادا کم الله عز وجل به په ورځ قیامت اذن دا قرض ادا کوي. څلور اوی محمد رسول الله فرمایي چې وسړي ارمان د شهادت وګي اگر کبه خپل بستر باندې ولې سنملی ولې مړ نشي رب العالمین دله دا اجر ورکړي. د دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دام ذکر کړي پنځاویم وی دی له ودرېدل دا د شې دی لکه جنت له ودرېدل. رسول الله بدر کې ملګرو لویل چې قوموا الی جنت د شې جنت له ودرېږي چې د غیب پلنواله په شان د پلنواله د اسمانونو د اسمه کې دی.
شپږ محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله سړی د دشمن مقابله ونه کوي او نه پخړه کې دا خبره تیر شو دا کوم شله منافقت په وبخښ باندې مړ شو وایما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې دومره د دشمن مقابله لودريږي لکه سړی چې وکړالوي شي الله عز وجل دله اجر ورکړي در لپاره به جنت ته اته وایما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بدن باندې دانی باندې پکې راو قطري زخمی شو الله عز وجل دله به جنت ورکړي نه وایي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم په کوم قدم باندې چې ګرځ پرې وته د جهاد په سبیل الله لپاره رب العالمین د جهنم اور په باندې حرامي اتیم نبی کریم علیه السلام فرمایي یو سات پدې کې ودرېدل دا د اوی کړو د عبادت نه بهتر دی یو ته ملوی پیدا ده یو ورځ ودرېدل هغه د زرو ورځې غوړه د چې سړی په بل طرف باندې بندګي کې ولګي دوی یم الله عز وجل بده کې عزت ورکه هغه انسان له خپل ځان شهید کی د دشمن په مقابله کې وسمره مال راوړي هغه مالته طلب کی چې د استه وغیرہ درې ته یم چې کله سړی شهید کیږي رسول الله فرمایي شپک معاملې وسره رب العالمین کې اول اعلان درزاد دویم د اوی حرو نکاح دریم د اوی هغه کسانو چې جهنم لایقي الله عز وجل د سفارش حق او څلورم په دې وخت کې د خپل مکان د جنت ګوري پنځم نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی تکلیف دومره لکه څنګه چې د میګي ټک دی او شپږم د قبر عذاب نه د سړی بچ کیږي صحابه دا خبر وکړه چې یا رسول الله د قبر عذاب نه ولی بچ دی وی بس ته چې دشمن سره په دنیا کې د دشمن د مرمۍ خپل سینې نیولې و څلورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو تاج به شهید الله عز وجل ور پسر کی چې دغه ایو دانه د یاقوتو دنیا ما په هانه غوړه ده پنځته یم اوی حرو نکاح شپږته یم د اوی کسانو د سپارش حق واته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کله دشمن په مقابله کې عیب جن شي نه دا کده رب العالمین مخې له ودرېږي نو کندم اونده ودرېدو خطرناک اته یم نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله د قوینه د دې انسان نه چچیږي الله عز وجل دا د ارڅنه ورته مهمه ښکاری نه ته نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د میږي په اندازه باندې درد راشيږي او نبی رسول الله فرمایي جنت چې هغه د اسلام د تور لاندې لري سړی بدله حاضرې به بدل الله جنت ورکړي یو نبی ما د جنت اته دروازې دی یو دروازه خصوصي ابن قیم سے فحاد الارواح کې فرمایي باب الجهاد کوم انسانان چې دشمن مقابله کړي لکه ابو طلحه د اقزنه ورته आवाज کې دي دنبی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن ماجه کې روایت ته د درې کسانو قرض الله رب العزت خلاصي یو پکې اق مجاهد دی چې رب العالمین د رضا په خاطر قرض اخیسته لري درې نبییم په دې باندې برکت رب العالمین راځي څلور نبییم په دې کې اتباع ابو طلحه شاغز مو وسوسه د دین مشر دی فإن امنوا بمثل ما امنتم او پنځه نبییم په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده شپږ نبییم دا سړی د رب العالمین ولی دی و نبییم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سیاحت ویلې دی اته نبییم په دې کې اقتدار د ابوبکر صدیق او نبییم دا نه نبییم کم انسان هغه چې د رسول الله د ملګرو صحابه سره مینه ساتي دی په اقتدار او سلام دا سبب د دې چې ادم علی السلام رب العالمین ابن قیم فرمای دنیا لراوسته او د پاره دې خبره چې په دې ځای کې جهاد وکړو دا صائم او روزدارو دا خبره ته نقل شوې ده وې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات تقریبا 10 کال دا پاتې او 10 کال روزنی ولیدا صرف د اختر په ورځ کې به د روزه ماتول او بس عمر وګړ شو تر دې پورې چې د سپینګری بوډا شو لیکن بوډا ته به د شنو چې د جهاد نه منع کې او د قشان د رب العالمین د لارې د وتل نه منع کې د پاره د اوچتوالي د کلمې د الله تعالی د اعزاز د دین د دې وجنه مسلمانانو چې کله اراده وکړه چې موږ غزوه بحر وکړو د بحر د غزاله ځان ور داخل کو د عثمان بن عفان په وخت کې ابو طلحه په دې وخت کې خپل غشي را واخص توري را واخستا چې زه اوزم د دشمنانو مقابله لا په دې وخت کې ځامن ورته چې یا پلار الله دې در باندې رحم وکړي ته خو ډیر انتیجیت بډای تا د محمد رسول الله سره شریک غزاګانی کړي د ابوبکر سره شریک غزاګانی کړي د عمر سره دې کړي کینه په خپل ځبان ولې لګ راحت زاله نه پیدا کړي موږ پرې چې موږ د دشمن مقابله وکړو وی ابو طلحه ورته جواب کیول چې الله عز وجل ویلي دي انفروا خفافا وثقالا اوزي واده ولا بواده اسهو ولا باسلهو مریضان صحتمن غریبانان مالداران واده ولا بواده بچی ویو کومنی تقریبا د 1400 زیات مصداقات مفسرین ذکر کوي زمون ټول نه الله تعالی مطالبه کړی د وتلو ک سپینګری ک بډاګان د څه اندازه موږ رب العالمین مقرر کړی دا چې پلانې دی وجو پلانې دی نوږي زب خامخا به وزم په دې وخت کې دا شیخ اوته ابو طلحه او دغه شان د مسلمانانو خو ورغه خو چې کله کې دریاب د منځله ورځي سخت مرز ور باندې راغی په دې طریقه چې ایستدا وفات شو د کشته په دې منځ کې مسلمانان شروع شو چې د لپاره کم څه موږ برابر کو چې الته موږ د دفن کو ورځ دوی په دې دریاب کې ګرځي خود شي نه برابرې چې الته موږ کې ابو طلحه کېدو ابو طلحه په خپل کفن کې او تا به دا ګمان کو لګدا چې ودی دا د کرامتو
په منځ د ریب کې لري د خپل اهل وطن نه لري د خپل ژوند نه لري د خپل کور نه د خاندان نه ابو طلحه په اغیزه کې دفن شو لیکن دې خبره هیڅ ضرر دل ورنه کې چې دا د خلکو نه لړې دي رب العالمین د نږدې دي او الله له سره نږدې کېږي په مانځه په تهجد په سجدو په نوافلو په قران په نفلی صدقاتو په جهاد فی سبیل الله ایمان په ملائکو ایمان په انبیو په قیام الليل وغیرہ نو رب العالمین دی ابو طلحه لا جنت الفردوس ورکی او موږ تاسو د الله عز وجل دي صحابه کرام سیته به درې نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.